देखो, ये कुरान पाक का तर्जुमा है और इसका लाइक देना हक बनता है। अपने दिल में सोचो कि लाइक देना चाहिए कि नहीं। हम डांस करने वाले और गाना गाने वालों को लाइक देते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन कुरान का वीडियो, दीन का वीडियो, अजान का वीडियो शैतान हमें नहीं छोड़ता। ये कुरान पाक के 16 नंबर आयात से ये तर्जुमा पश्तो में भी उर्दू में भी तशरीह और खुलासे के साथ मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहेब, कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद वाले फरमा रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखें। जो कुरान पाक के एक आयत का तर्जुमा सिर्फ सुन ले, अमल करे या न करे, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। अल्लाह पाक बागला 10 रकात नफलों से ज़्यादा अजर वर्के। और जमा वीडियो हर वीडियो द अल्लाह द रज़ा द पारा शेयर कवाए और द अल्लाह द रज़ा द पारा ज़रूर लाइक वर्कवाए। उगोर जमा पर यो वीडियो बाने लाइक न राजी दे सो वजह दा आखिर वजह से दा उस मखता इंशाल्लाह तर्जुमा और है आखिर पूरे गोरे उस दिन वो मिसालों का जिक्र कई चिरावल मिसाल रहा मुनाफिकान दे चिरागी अव्वल निफाक दी लघु और कसय्यिब मिनस समाई दीन द्वेम मिसाल बयानी रहा मुनाफिकान चिरागी अव्वल निफाक दी कमजोरी या द्वेम को ला दे मसलुहुम कमसलिल्लज़ी अवल मिसाल दादा मुशरिकान काफिर सरदे और कसय्यिब मिनस समाई दादवे मिसाल दादा मुनाफिकान बारे उस दिन दो मिसाल बयान अवल मिसाल की दा बयान जिद काफिर सिफत और द काफिर मिसाल और द काफिर हालत द इनकार द कुरान करीम ना और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल और सिफत और हालत ना से दे लकच नबी अलैहिस्सलाम नूर बल्कु और देहूर सरा चार चापेरा आलम रणा शो नुदे मुशरिकान काफिरों तरी और न फायदा वाना बस्ता अवधी दबसी तेरो की बात नबी अलैहिस्सलाम द मक्की न मदीनी तलाड़ नदी अगरणा लाड़ नदी मक्का की तेरों की बातिशु उस शिशे भी नीना सुम्मुन बुक्मुन उम्युन कानदी बुनियादी अड़ांगदी वहुम ला यरजिऊन ईमान का वापस तरह द्वे मिसाल और कसय्यिब मिनस समा आसमान अल्लाह बारान रहो दे बारान सरा त्यारा होता बरेखना होता गड़बड़ होती नुदी दुमरा हैबत की चिदी हकुलो वगुनों की रागो निदन उमड़नी नेज़नीदा चिदा बेखर दाग बरेखना ददीदा
سترګې اوچتې کی او د هغې نظرونه بوځي. نو چې کله د برېښنا سره رڼا شي نو دوی پکې روان وي. چې کله څه د فایدې کار وي نو دوی منډې وایي چې موږ ته به څه خیرات میلاو شي، جوړه جامه به میلاو شي، څه شی به میلاو شي، په منډې وایي. او چې کله اعلان د جهاد وشي چې قتال دی او مرګ دی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا نو بیا ودرېږي، بیا مخې ته. دا دوه مثالونه الله دلته بیان. مثلهم صفت حالت د دین انکار د قرآن نه. مثلهم مثال حالت صفت د کافرو د انکار د قرآن. کمثل الذی صفت د هغه چا حالت د هغه چا کاف یا خو تشبیه د پاره دی کمثل یو د دې حالت دی او پیغمبر یو ستا حالت. دا مشابهت په قصې کې دی، په ذات کې نه دی. یو د مشرکانو حالت دی چې دی قرآن نه مني. کمثل الذی پشان د صفت د هغه چا استوقد نارا چې بل کړی دی اور. فلما اضاءت نو هر کله چې روښانه کړي دغه اور ما هغه ځای حوله چې چار چاپېره د دې نه دی. دغه اور چې کله خپل چار چاپېره ځای روښانه کړي. فلما نو هر کله هر وخت هر زمانہ اضاءت چې روښانه کړي دغه اور چار چاپېره خپل ذهب الله بنورهم نبوزی اللہ رنا ندی. استوقد نارا اوری بلک نمخ کی پکار داسی کی ذهب اللہ بنارهم، لیکن اللہ فرمائے ذهب اللہ بنورهم. نار اور توئی او نور رنا توئی. دا مشرکان دی او کافر دی. دا اور صفت دے سوزول او دا اوبو صفت دے ڈبول. اور سوزئی او اوبو ڈبئی. دا اور یو صفت دے احراق سوزول او نور رڼا ته وي فائدې ته وي. کله چې دا اور بل شو د فائدې اغستو وخت راغی نو دې فائده والا وسه ایمان را نوړو یا ایمان په جبر راوړو. منافقانو خو زړه کې ایمان نه و، اور خو بل شوی خو دې نه فائده والا وسه. نو چې کله زړه کې ایمان نه و نو دا اور هغه رڼا هغه دی الله بوتلا نو دی باندې الله تیار. حالت د کافرانو حالت د منافقانو په انکار د قرآن کې بشان د هغه چا دی چې بل کور نو هر کله چې روحان په دی اور چا پیرا خپل لرا ذهب الله بنورهم نبوت الله رڼا دی وترکهم پری خودلدی فی ظلمات پتیروکی لا یوسفون نبی. لکه مخکې حکم بیان شوی و ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. دارنګه دې تیارو کې پاتې شو ظلمتونو کې اوس شی ویني نه. صم بکم عمی کان دی ګنجان دی وړاندې دي فهم لا یرجعون
نراو مسکی ایمان تا نو دی خوڑانتا نو دوگیان نو چاڑاگان نو بیاوانی اللہ ہو یعنی دا تشبیح ورکی هم کا سمین هم کا بکمین هم کا عمین دی پشان دا رندو پشان دا کنو پشان دا دوگیان چه قرآن اورینا بیانینا بینینا پشان دا رندو دی کنو دی دوگیان فهم لا يرجعون نرا گرزی ایمان تا نو چې ختم الله سره لګای نو دا مثال دا کافر او مشرکان او کصیب من السماء او یا تخیر د بار دی چې دا مثال بیان کړی دا مثال بیان کړی یو لفظ راځي مطر وی باران دا یو لفظ راځي وابل هغه باران چې دا غي غړ غړ ساس کی غړ غړ کتري یو د سویب یعنی په شبو چې کوم باران راوريږي پر لپسې هغه ته وي سویب او کا سویب من السماء یا صفت حالت د منافقانو پشان د باران دی چې راوريږي د برینا نو باران خو اسیم د برینا راوريږي نو بیا من السما ولی ہوئی صفت حالت د منافقانو پشان د باران دے چبر نراولی یا نزول د قرآن کریم دے چبر نراولی من السما ذکر اوڑو چې باران په هر طرف نه راوريږي او قران خو د یو ځای نه راغلی ټول اسمان نه نه راغلی یو ځای نه راغلی لیکن د دې فائدې عامې دي قران د بر نه راغلی خو فائدې عامه ده عرب کې نه هم فائدې اخلي عجم کې نه هم اخلي د پاکستان خلک کې هم اخلي د بنگلاديش هم د هر ځای خلک کې فائدې اخلي نو ځکه تشبیه ورکړه چې حالت د دې صفت د دې پشان د باران دی چې راوريږي د بری او سمانه او چتواله مراد ده یعنی باران خو د ورېد نه راځي او کصیب من السماء یا صفت د دې منافقانو پشان د باران دی چې ورېږي د برینا فيه ظلمات باغی کی تیری دی ورعد گڑگڑ دی وبرق برخندا قرآن کریم کی دلائل ہم ذکر کی گی براہین وعیدات ہم ذکر کی گی سخت خبریں بکی ہم بیانے کی بشارتون او زیر بکی ہم کدا مسئلہ دی اوملنا لدا انعام دے او کنی منی لدا سزا دے فیہ ظلمات ورعد وبرق دی باران کی تیری دی گڑ گڑ دے برخنا دا یجعلون گرزی اصابعهم دغا منافقان خپل گوٹی یعنی دا گوٹو بندونا فی آذانهم فوقن خپلو کی من الصواعق دا گڑ گڑنا من الصواعق دا سخ آوازننا حذر الموت وجد یرید مرگ یعنی دمرا تیز آواز دے سخت آواز سخت چغا جریدہ غوگونا بگڑی اوشی واللہ محیط بالکافرین اللہ را گرون کے دے کافرانو نرا یکاد البرق نزدیدہ چی دغ برخنا دغ پڑپارے یخطفو اوچت کی ابصارهم نظرنا استرغو ددی لرا خطفا یخطفو غوٹکول لکه چرګه چې بدانی حمله کی یا باز د بر نراشی او د چرګې بچي دغه اوچت حمله کی او غوټه کی دې ته و یخطف یکاد البرق نزدیدا چې دغه برېښنا یخطف اوچت کی واخلي
ابصارهم سترګو د دې لرا کلما هر کله اضاء لهم چې رڼا شي دیتا مشوا فيه نو روان شي پاغې چې کله سلګ رڼا شي نو بیا پاغې روان شي چې کله ورته دین کې څه فائدې ښکاره شي نو بیا ګرځي روان وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او چې کله تیار شي بدین نو بیا ودرېږي او چې کله سخت وخت راشي د جهاد د قتال د انفاق مال لګولو نو بیا مزه ودرېږي بیا د مال لګولو نه دی بیا د قربانۍ ورکولو نه دی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا نو چې کله تیار شي بدین ودرېږي ولو شاء الله کچرته غوښته الله لذهب بسمعهم وابصارهم بوتلې به وغون د دې سترګې د دې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه قدرت لري शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।